बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सर زم تاسو قربنا انم ملک ګرانو کتونکو خبره بکو د کال 2023 کې په زنانو باندې د تشدد د غیرت په نامه قتل جنسي هراسګي تیزاب غورځولو پیښې جنسي هراسګي او دغه شانتي نور هم داسې کیسونه دي چې هغه مخې ته راځي او زنانه چې کوم دي هغه ښکار دي زیاتره پکې د ګریلو تشدد هم ښکار دي قتل پکې زیاتره کیږي سوال دا دی چې دغه کیسونه چې کوم مخې ته راځي پکار ده چې دغه کې کمې راشي خو دلته دغه کیسونه هر کال کې زیاتیږي دغه کې اضافه کیږي دا کیسونه ولې ورځ په ورځ زیاتیږي دي کې کمې ولې نه راځي کمې کمزورې خامې کوم ځای کې دي چاله څومره کار په دې باندې کول پکار دي او کم کیسونه چې ریپورټ کیږي په دې کې پیشرفت څومره کیږي په دې ټولو اړخونو باندې قانوني نظر اچولو دپاره جي موږ سره سټوډیوز کې موجوده ده ډېره ګرانه محترمه د پېښور های کورټ ایډوکیټ پلوشه رانی پلوشه هرکلی هم تاسو ته ډېره مننه. تاسو کتل جی چې 2024 کال کوم موږ ریپورټ وکتلو هغه کې زنانو باندې تشدد د قتل اقدامي قتل غیرت په نامه قتل تیزابګردي جنسي هراسګي دغه واقعیات مخې ته راځي دغه ټولو کیسونو کې زیاتره کم کیسونه دي هغه ریپورټ کیږي د اورت فاونډیشن چې کوم ریپورټ مطابق تاسو چې کوم د کیسز ذکر وکړ 2024 کې چې زیاتره د زنانو حوالې سره چې کوم کیسز ریپورټ شوي دي په دې کې قتل کډنیپینګ ګینګ ریپ او د تیزاب اٹیکس زیات اور هانر کیلینګ پکې ډېر زیات د عزت په نوم باندې قتل داسې ډېر کیسز ریپورټ شوي دي چې دینه علاوه ډېر کیسز دي چې هغه نه ریپورټ کیږي د هغې به بیل وجوهات وي خو چې کم ریپورټ کیږي نو دې کې پیشرفت چې څومره د قانون مطابق دی نو هغه باقاعده طور باندې کیږي او د دې چې کوم ټرایلز وغیره دي هغه هم کنډکټ کیږي صرف دا نه چې یو کیس ریپورټ شنو د هغې سرکمسټانسز چې دي داسې دي نو هغه به هلته ختم شي باقاعده طور باندې انویسټیګیټ کیږي کیس ټرایل ته ځي او ښه ټیک ټاک سزا کیږي تاسو وګورئ 2025 کې نور مقدم والا کیس هائی سپریم کورټ پورې لاړو د ټرایل نه او هغه په ټرایل کې چې کوم دی نو ډیث پنشمنټ ورته ملو شوی و هغه دغه شان مینټین پاتې شو تل سپریم کورټ او اوس په سپریم کورټ کې دا ډیره زیاته یو جوړه فیصله راغلی ده او دا چې کوم دی د دې کیسز حوالې سره چې زه وایم چې دا به یو تاریخي فیصله وي د سپریم کورټ او بلکې دا چې د غیرت په نوم باندې قتل یا د ښځو سره د زیاتی چې څومره هم کیسز دي نو دا به دغه د سپریم کورټ ججمنټ سره ډېر زیات خپل یو وکیل یې وکالت کوي تاسو داسې کیسز اخلي زیاتره سوي نه څرنګه کیسز ډېر زیات مخې ته راځي مطلب غیرت په نامه هم قتل کیږي دا نن سبا کو ګوري نو لکه هغه دمکی جنکو د ډېرې زیاتې ورکړې کیږي څوک پکې اوس وځولی شي په چا تیزاب واچولی شي د کور خبره کوم وکونو زیاتره ښځې چې کوم دی پای باندې تشدد هم کیږي تاسو له راځي کم کیسز زیاتره ټول کیسز زیات راځي هراسمنټ والا زیات راځي ګریلو تشدد ډېر زیات ډومیسټک وایلنس ډېر راځي اور عزت په نوم قتل باندې ډېر کیسز ریپورټ کیږي خو داسې دا چې د پاکستان پینل کوډ چې کوم تعزیرات پاکستان دی په دې کې ښه ټیک ټاک چې دی زما په خیال چې 32 سیکشنې چې کومې دي هغه د ښځو د وایلنس د ښځو د ذاتي چې کوم د هغې فنډامنټل رایټس دی د هغې چې څومره روکتام کیږي او د هغې باره کې چې څومره سزاګانې دي په دغه 32 سیکشنې چې کومې دي دا په دې قانون کې موجودې دي او د دې د لاندې ایون ډیث پینلټي لکه 354 ای به مونږ سیکشن وګورو چې دا د موډسټي د ښځې د عزت خلاف چې مطلب څه اکټ والی ایون چې د هغې لوپټه هم ته ونیسي او لوپټه یې راکاږي صرف نو دومره پورې ډیث پینلټي شته او لایف سزا هم پکې شته داسې ډېر سیکشنز دي چې د هغې د موډسټي د هغې د عزت د هغې د سورې دپاره چې کوم سیکشن آف لا دي دا دي نو دې نه علاوه د پاکستان پینل کوډ نه علاوه داسې چې د ډومیسټک وایلنس پریونشن ایکټ دی پروټیکشن ایکټ دا چې د پنجاب کې بیل دی په سندھ کې بیل دی بلوچستان کې بیل دی کے پی کې دا چې کوم دی نو 2020-21 کې چې کوم نافذ شوی دی خیبر پختونخوا خبره کوم وکونو دلته جنسي زیاتې تشدد تیزابګردي دغه نور چې څومره هم پیښې دي که نه زنانو حوالې سره نو دې دپاره څه داسې قانون سازۍ نه شوي دي او جی شته 8% چې کوم دی دې ټایم کې په خیبر پختونخوا کې دا کیسز ریپورټ کیږي د دغه ریپورټ مطابق 8% چې کوم کیسز دي دا په دې کې کیږي او دې کې چې د وومن پروټیکشن بل دی 2006 چې د امندمنت اوس شوي دي دا په پاکستان پینل کوډ کې شوي دي دا 2016 کې شوي دي او دغه شانتي چې کوم دی 2004 کې د هانر کیلینګ چې کوم دی شوي دي بل دا چې په دې قانون کې فساد فی الارض یو دفعه دا هغې د لاندې دی کې نه کمپرومایز کیږي
کو یو کس هانر کیلینګ وکړو یا یو ښځې سره زیاتې وکړو یو اکټ یې داسې وکړو چې هغه غټ جرم وي. زیاتره داسې هم کېږي جنسي زیاتې وشي هغې سره زیاتې وکړي او بیا هغه قتل هم شي. او خو فساد فی الارض په دې قانون کې موجود دی. مطلب کو یو پارټي بل پارټي سره روغ هم کول غواړي کمپرومایز هم کول غواړي زموږ سوشل دغه داسې دي اکثر هم خبرو ته راشي خبره جی د دا هم لږ ډسکس کوو چې بیا په دې کې کمپرومایز ویلو شو. خو فساد فی الارض چې کوم دی د دې د لاندې جج سره دا اختیار دی چې سرکار طرف نه هم یو جرم شوی دی لکه د سرکار قانون هم مات شوی دی نو د فساد فی الارض د لاندې چې کم دی د دې چې کم کمپرومایز دی هغه نه اکسپټ کیږي. دي کې داسې قتل د غیرت منوم باندې وشي. اوس ریسنټلی یو کیس شوی چې ښځې تبر سره وهلې وه په سر باندې نو هغې ډېر هم د کمپرومایز کوشش کولو خو هغه ونه شو. هغې کې ټیک ټاک سزا میلاو شو. دغه سزا د های کورټ او د سپریم کورټ مطلب که دوه فیملیز کمپرومایز کول غواړي خو لکه هغه نه چونکې دا خو نه د سټیټ خلاف خو دا ښه ټیک ټاک اکټ شوي وي نو بس بیا هغې کې دا سیکشن اف لا موجوده ده قانون موجود دي ښه ټیک ټاک سزاګانې دي پکې. خو مونږ به ګورو چې یو کیس کله رپورټ شو د هغې انویسټیګیشن کم طریقې سره وشو. همدې خبرې راتلم کیسونه خو زیاتره رپورټ کیږي د کې بیا مخکې پیشرفت څومره کیږي آیا کم رپورټ چې وشي هغه کاروی هغه شانته کیږي هغه کیس هغه شان سرته رسیږي او که نه منځ کې خبره پرې خوستل شي. جی تاسو ته ما د نور مقدم کیس خبره وکړه د دې کې به انویسټیګیشن د حد پورې شوي چې دې کې به سزا مینټین پاتې شوي د ډیث پینلټي پانسي به ورکړی شوي خو چې د جج مخې ته یو فایل پروت وي نو هغه د انویسټیګیشن سټیټ نه وتی وي. آیا زمونږ پولیس ریفارمز یا زمونږ چې کم دی دلته کې انویسټیګیشن ریفارمز هغه دي آیا هغه فاینانشل ایشوز ورته پوره دي آیا هغه چې کم دی چې کمې بیشي دي هغه په دې کې ډېرې زیاتې دي هغه ریفارمز چې د ټریننګ نشته باقاعده. تاسو وګورئ څومره یې چوګان قتل شو تاسو ته وګورئ څومره په دې کیسز کې چې دی نو مخالف طرف نه دمکیانې ورکړي کېږي. تاسو وګورئ چې څومره غیرت په نوم قتل شوي دي. آیا دا انویسټیګیشن هغه حد پورې کمپلیټ کیږي دوی ته هغه ټریننګ ورکړل کیږي یا د دوی چې کوم ایجوکیشن وي په دې کې دومره کمپلیټ وي چې دوی به هغه شان انویسټیګیشن وکړي شي. یو ایس ایچ او چې په یو کیس کې انویسټیګیټ کوي هغه ته څومره دمکیانې ملاویږي د هغه ژوند ته د هغه بچو ته څومره خطر وي. نو په دې کیسز کې ډېرې داسې خبرې دي چې اثر ته نشي رسېدی چې کله پورې یو انویسټیګیشن ټیک نه شوی کله پورې د کیس نوعیت هغه شان نه برقرار شوی چې څنګه هغه یو جرم شوی دی او د جج ته چې کم فایل پروت وي د هغې کې هغه ګواهان تاسو وګورئ چې پرایویټ ګواهان خو پکې راځي نه زما استاد یا د بل چا په مخ کې چې څومره قتلونه شوي دي نو آیا د هغه کور څوک زنانه یا د هغه کور چې کوم نارینه دي هغه په کیس کې راځي. تاسو د انویسټیګیشن خبره وکړله د قانون خبره مو کړه پولیس خبره مو کړه عدالت خبره مو کړه هغه فیملیز کم چې کیسونه په خپله راوړي هغې زیاتره که موږ وګورو کیسز هغې راوړي او بیا پرې سمجوته وشي هغه کیسه ختمه شي. آیا دا کمې د دې خلکو د لاسه صرف دی مطلب دی په خپله انصاف نه غواړي که نه واقعي انویسټیګیشن سایډ ته تلل پکار دي عدالت سایډ ته تلل پکار دي هغه قانون باندې خبرې لګې کول پکار دي که نه دي په خپله لږ شانتې سمجوته پرې کوي. پریشر ډېر زیات وي د فیملیز ځکه چې زموږ پښتون کلچر سوسایټي ده په داسې غیرت په نوم قتل یا مطلب د جنکو سره زیاتې یا کم عمر کې واده کول یا مطلب تیزاب وغیرہ یا د سره د ریپ کیسز کې زیاتر موږ ته ګوري چې ریپ کیسز کې زیاتر سمجوتي وشي د فیملیز هغوی و چې پښتون کلچر سوسایټي ده د جینۍ د سبا به واده کېږي دې ته به پرابلمز راځي چې کم دی د دې د عزت بیا دوانو فیملیز مینس کې چې کم دی هغې پیسې والی پریشر پې راشي دې کې زیاتر نارینه خو اړو پکې ګواه وي نه او چې کوم فیمیلز وي زنانه وي هغه د شرم ځای دی او هغه دومره زیاتې باونډ کې پریشر یې کي. بل دا د تاسو وګورئ دید کې دیت اماونټ زیاتر ورکړی شي زیاتر چې دی کمپرومایز کې پیسې استعمال کړی شي چې یاره دا پیسې دومره والې تاسو چې کم دی نو چپ شئ. موږ سره تاسو چې زوړ کیس دی غزاله جاوید چې کومه وه یو پښتو سنګره وه او د هغې کیس چې دی نو ډېر ښه ټیک ټاک کیس و انویسټیګیشن هم پکې کمپلیټ و خو د کمپرومایز په نوم باندې همغه پیسې رالې او دغه راله نو یو پریشر وي زموږ پښتون سوسایټي ده نو دغه چې دی نو د انویسټیګیشن دا کمې بیشي خو وروستو راشي دا فیصلې خو وروستو راشي خو بس دغه سټیج کې زیاتر کیسز چې دي دا په کمپرومایز ختم کمې زنانه چې کمپرومایز نه کوي هغه وایي چې نه زما حق او ماته انصاف ضروري دی او ماته دغه پکار دی چې ملاو شي نو آیا هغې ته هغه شانتې انصاف ملاو شي هغې ته هغه شانتې د هغې حق ملاو شي
هغوی ته کم چې د هغوی سزاوار د هغوی ته هغه شانتې سزا میلاو شي که نه بس هغه باچا ګرځي. داسې ډیر لاز دي تاسو ته ما ویل چې د هر یو ایون د انهریټنس دپاره د وراثت دپاره عدالتونه جوړ شو قانون شته دی کې ایون د موډسټي دپاره شته د پروټیکشن دپاره شته داسې امینډمنټس پکې بیا وشو تر 2020-21 پورې چې ښه ټیک ټاک سزاګانې دي پکې نو چې څوک نه غواړي ما تاسو ته وویل چې دی کې داسې سیکشن شته کې کمپرومایز هم بیلیبل اوفنسز وي نن بیلیبل وي په نن بیلیبل کې بیا کمپرومایز بیا خبرې چې او په یو کیس کې کمپرومایز کېږي که نو یو شدید ریپ والا کیس دی یا یو قتل والا دی عزت په نوم باندې دی نو هغې کې بیا کمپرومایز نه کېږي نو چې هغوی نه کوي پارټیز نو عدالت خو بیا هغه حد پورې نه مني او داسې ډېر کیسز شته چې هغې کې ښه ټیک ټاک سزاګانې ورته مینټین پاتې شوي دي. دومره ولې یاره دا مطلب چې دا خلک د دې سیز نه داسې منډې وخي هر ځای کې عزت او غیرت او زنانه او شرم لکه دا سیز ولې دی او که داسې سیز وي نو بیا دا ریپورټونه ولې کوي بیا لکه ضرورت څه دی دې خبرې چې سمجوتې ته خبره لاړه شي. داسې ډیر کیسز وي چې هغه ټایم کې هغوی هغه خپل هغه ګرم ماحول کې وي چې نه زه به دا کیس کوم او بیا وروسته ورته مشران کینی پریشرایز کی بیا ورته پیسې بیا ورته عزت زموږ زیات تر چې کوم دی کار چې دی نو هغه په زنانو باندې کېږي چې لکه ښځه دا مخې ته ورته باونډریز کېدي مخې ته ورته د عزت په نوم باندې یا چې د یو کور زنانې سره د کور نارینه نه ودرېږي نو هغه په ځان له باندې بیا په دغه سوسایټي کې تاسو ته وګورئ زموږ جسټس څومره ډیلی دی انویسټیګیشن سټیک نه دی ایس ایچ او ته به ځي پولیس سټیشن ته به ځي مختلف ډپارټمنټس ته به ځي عدالتونو ته په کچرو کې به بیل مینت کوي په تاڼه کې به بیل مینت کوي او بیا به چې دی هم بغیر د انصافه واپس کور ته راځي او بس او د هغې په ذهن کې هم دا راشي چې زه به کلونه چې دی نو منډې وهم دلته به ځم نو مجبورن هغه سیستم مجبوره شي غاړه ورته کېدي. پښتون سوسایټي د پښتون کلچر د څه والدین یا هغه خاندانونه چا سره چې دا قسمه ظلم زیاتې کېږي د یو جینۍ پوره ژوند تباه شي تباهۍ طرف ته لاړ شي هغې ته څه کردار ادا کول پکار د دې لړکې بجای د دې چې هغه غیرت هغه نامه جامه غسیس په یو طرف باندې کړي او بیا مخکې د هغه جینۍ د ژوند د هغې د مستقبل د هغې د زندګۍ پوره ژوند وي د هغې سوچ وکړي کردار د هغې څومره اهم دی. زه تاسو ته ووایم چې دې باندې ډېر زیات زموږ دلته ان جی اوز ارګنایزیشن کار کوي په دې اویرنس باندې چې څومره هم د فیمیلز دپاره په حق کې خبره وکړي شي داسې ډېر ارګنایزیشن دي چې لګیا دي خو زه به وایم چې ټوله نه غټه ریسپانسبلټي د مور پلار راځي چې هغه د خپلو بچو حد پورې خیال وساتي که موږ دې کیسز ته وګورو په دې کې زیات تر بیا 80-70% داسې راشي چې په د زنانو غلطیانې وي پکې او داسې ډېر کیسز وي چې په هغې کې ریپورټس غلط وشي په غلط کس باندې وشي ځکه چې هغه پکې ګناهګار نه خو هغه باندې ریپورټ وشي آیا چې یو ګناهګار باندې یو کیس ثابت شي هغه ته سزا میلاو شي نو دا هم یو طرف ته ناانصافي زیاتې شو خو زه وایم چې د مور پلار د ایجوکیشن د خاوند د رور او د پلار ډېر غټه ذمهواري ده چې د کور د زنانو هغه حد پورې عزت وکړي د هغه حد پورې د هغوی پروټیکشن وکړي چې د داسې سرکمسټانس نه بچي نن سبا د سوشل میډیا ډېر زیات غټ دور دی تاسو وګورئ آیا دین ټیک ټاکران چې کم دي نو هغه د عزت په نوم باندې قتل کېږي ټرانسجنډرز ته ډېرې زیاتې مسلې دي نو زه وایم چې په دې سوسایټي کې مونږ ته پکار دی چې خپل ریفارمز خپله وکړو او بیا د کور د مور پلار د ایجوکیشن او د اصلاحات او بیا د مذهب نه لرې چې کوم دی نو دا په دې کې ډېر غټ کردار ادا کوي نو ډېر کیسز داسې وي چې په هغې کې زنانه هم ګرمې وي نو په کار ده چې د دغه حالاتو نه بچ کېدو دپاره مونږ خپل ځان لاول ټیک کو. بالکل کم اوس کیسز دي کم د دې شمیره د هغې ته که مونږ وګورو یا هغه د سزا میلاوېدو عمل که مونږ وګورو لکه هغه شانتې سزاګانې نه دي میلاو شوي قریب کیسونه وي که داسې نور کیسونه وي هغه شانتې سزاګانې ولې نه دي میلاو شوي مطلب د دې په شا داسې څه وجوهات دي چې لکه بس چا چې څه وکړو هغې وکړو بس یا ستاسو خبره کمپرومایز یا نور څه نو لکه د دې په شا نور داسې څه وجوهات دي. ویک انویسټیګیشن ډېر غټه مسله ده زموږ ټریننګ نشته پولیس سینټرز کې پولیس سټیشنز کې داسې ډېر خلک وي چې هغه دا ولې دومره دلچسپي پکې دی لو رینک نه چې ایس ایچ او رینک پوره ډي ایس پي رینک پوری زی نو د هغه په کار ده چې هغه کرایټیریا پوره وي میټریک پاس یا اف اے پاس دپاره باقاعده ټریننګز په کار دي او دلته کې ایجوکیټډ خلک کېناستل په کار دي بل دا ده چې د سوسایټي یو پریشر دی تاسو ته ما وویل بیا دې کې خلک پیسه ډېره زیات استعمالوي بیا زمونږ چې کوم انویسټیګیشن افیسرز دي هغه هم ټارګټ کېږي چې کوم فیملیز کې دي چې کوم ګواهان دي هغوی باندې پریشر روړي نو د انویسټیګیشن نواله تر وټنس سټیټ پورې او وټنس تاسو ګټول پروسیکیوشن والی نو
مخه پروسیکیوشن والا ته زور ورکړل کیږي او هغه چې دینو هغه لیول پورې انویسټیګیشن نه وي سټرونګ چې کم پکار دی او چې کم کې با ټیک ټاک سزا ملاويږي. نو زموږ چې په کم فایل باندې انویسټیګیشن سټرونګ په هغه کې ټیک ټاک سزا ملاويږي او دا مینټین پاتې کیږي ځکه چې د جج مخه ته خو فایل پروت او دا غي مطابق زی. نو دا سه ډیر ویکنس دي په دې پالیسیز کې چینجز پکار دي. فاینانشل ایشوز ډیر زیات دي. بجټ دیتا ټیک ټاک بجټ پکار وی چې آیا زموږ دا سیستم چې کم دی د دې ریفارمز لپاره چې کم دی دا هلې ځلې پکار دي. نو زموږ چې ګورنمنت ته په دې باندې خ ټیک ټاک چې دی کار پکار دی چې د دې کیسز کمې راشي د دې ورس پروس دغه چې کم دی هغه زیاتې راځي او کمې نه راځي. لاز موجود دي امپلیمنټیشن یې ویک ځکه دی چې هغه کې مختلف سرکمسټانسز او وجوهات دي دا جسټس په دې کې ډیر زیات ډیلی کیږي. نو زموږ چې سو پوری دا ټریننګز وشي سیشنز وشي ټریننګ زر سره ټیک ټاک هغه په خپل ځوان دي خو لکه چا سره چې ظلم وشي چا سره چې زیاتی وشي دا غي په دې لړکی کردار څنګه ادا کول پکار دي. آیا اغه له خپل خبره خپل ځان د پاره خپل ژوند د پاره ودریدل پکار دي او کنه غي خپل کمپرمایز کی مطلب فیملی سره ودریږي یا بل اړخته وګوري مال دښمنی جوړیږي دا کیږي هغه کیږي اغه له سمره کردار پکار دي او د کیس راوړو نه مخ اغه له سوچ سمره پکار دي چې آیا زه مخکې دې کتلی شم او درې دې شم په خپل ځای باندې دا هر څه زه سامنا کولی شم او که نه شم کولی. تاسو وګورئ چې څومره هم زیات تر کیسز ریپورټ کیږي دا هغه عمره کیسز نه دي چې څومره په ډیلی بیس باندې کیږي. دا خو یو دوه کیسز به ریپورټ کیږي زیاتره نه ریپورټ کیږي. دا غي مخه ته عمدغه سرکمسټانسز عمدغه وجوهات وي چې خزه ته ځان په دې سوسایټي کې ډیر زیات انسیکیور ښکاری او ډیر زیات ورته کمزوري ښکاری. خو کومه لاس ته وګورو نو لاس خو ټیک ټاک لاس شته خو د اویرنس پکار دی او خزه سره هغه مضبوطوالی او هغه خپل یو سټرنګ پاور پکار دی او دا غي د کور نه هغه سره زیاتی کیږي دا غي د کور نه ټیک ټاک سپورټ هغه ته پکار دی. دا سه ډیر کیسز بوي چې هغه به ریپورټ کیږي هم هغه کې بس سزاګانې هم وی خو چې خلک ته خبر وي چې او زه دغه سټیج پورې وزم نو ماته به انصاف ملاوي دي شي. خو د انصاف لپاره ځان خپل مضبوطیا د ټولو ناول دا ډیره زیاته مننه په بشرانی د وخت راکولو. ګران کوتونکو خبره تر تاسو اوریدلې زنانو سره که ظلم کیږي که زیاتې کیږي هغه انصاف غوښتل غواړي او په خپل خبره باندې کلکه ولاړ وي نو بالکل هغه ته انصاف ملاوي دي شي. هغه کم کیس کې هم کم لړکی هم که پتا سو باندې جنسي تشدد کیږي پتا سو قتل عام دي تیزابګردي کیږي دا سي ریپ کیسز دي یا نور څه دي اول خو چې تاسو دا سوچ کوئ چې مخکې زه دا کیس وړم زه مخکې پکې تلی شم او که نه شم تلی که کمپرومایز ته خبر راځي نو تک د سره پکار نه دا زموږ مشوره نه ده ستاسو دپاره یو اویرنس په توګه باندې موږ ناست یو تاسو سره موږ دا خبرې اترې کوو چې که تاسو انصاف غواړئ نو بالکل بیا په خپل انصاف دپاره کلک مضبوطیا پکار ده. د تفتیش خبره موږ وکړله د کمزور تفتیش او کمزور پروسیکیوشن لوجه کم دی ملزمانو ته سزاګانې نه ملاویږي هغه شانتي سزاګانې نه ورکړي کیږي کم چې پکار دي خو دلته کمې زموږ هم دی چې کله موږ انصاف زیلا انصاف هغه موقع د ځان راو رسو نو موږ پخپله هغه هر څه د لاسه واپس پرېږدو چې غیرت دی پښتو ده بدنامي ده مشران دي عزت ده جرګې ده پښتونولي ده دغلته کمې دی او زنانه کمزوري نه ده. زنانه په هر حال کې خپل حق چې کم دی هغه په هر رنګه طریقه باندې ترلاسه کولی شي او پکار دا هم ده چې همدغه شانتي ودرېږئ او دا کسې قسمه کم کیسونه دي په دې باندې سمجوتا نه ده پکار. نننی اپیسوډ وخت رسي پای ته نو اپیسوډ پر مال زما ټیم لره اجازه د لوی لپاره